اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 190۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور آنے جانے میں شب و روز کی، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنی کھروٹوں پر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے ہیں بنانے میں آسمانوں اور زمین کی۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا آپ نے اس کو بے مقصد۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں پاک ہے آپ کی ذات، بچا ہمیں دوزخ کی آگ سے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو داخل کرتے ہیں دوزخ میں، فقد اخزیتہ، تو یقیناً رسوا کیا آپ نے اس کو۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتا ہے ایمان کے لیے۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ایمان لائے ہم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، پس بخشیے ہمارے لیے ہماری گناہ۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹھائیے ہم سے ہماری برائیاں۔ وتوفنا مع الابرار، اور موت دیجیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب، اور عطا کر ہمیں جو وعدہ کیا آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور رسوا مت کیجیے ہمیں قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ مخالفت نہیں کرتے، خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا۔ دادی سورہ آل عمران آخری حصہ دا ما بار بار عرض کړو چې د دې سورت مبارکه کوم بنیادی مضامین دي، توحید، رسالت، د قرآن کریم حقانیت او بعث بعد الموت. خو چونکې په سوره آل عمران او سوره بقره کې دوه مضامین خصوصي طور باندې وو. سوره بقره کې د یهودو سره مناظرې بیانو، او سوره آل عمران کې د نصارا او عیسیانو سره د مناظرې بیانو. سورہ بقرہ کے سخن کلام اکثر یہودو طرف تا ہو، اور سورہ آل عمران کے نصاراو طرف تا ہو۔ نو دا دی صورت مبارکہ آخری حصہ دا،
اللہ جل شانو آخر کی بیات عقید توحید والا دلیل بیان فرمائی. اول آیت مبارکہ کی کو توحید بندی دلیل آفاقی، آفاق ویلشی اطراف دی عالم تا، کائنات و اطراف ہوتا. نو اللہ جل شانو دی آفاقنا یعنی اطراف عالم نا دلیل روا خستو پو توحید باندے. ان فی خلق السماوات والارض، بشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الباب جمع لب دا عقل طویل شی، اولو عقل والے. نو دغه دلیل اللہ جل شانو پیش کو پخپل توحید باندے، یعنی پو کائناتو کی چې سوچ کوي نو دی الله جل شانو د کوم نظام چلولی دا، اختلاف د شپې و ورځې دی کې سوچ وکي، او بل د اسمانونو او د ځمکې چې کوم اطراف دی هغې کې سوچ وکي. بیا الله پاک د اهل عقل د اولو الالباب والا اوصاف بیان فرمائی چې دا څوک دی عقل والا. الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، دا عقل والا خلق اغا خلق دی چې دوی ذکر کوي دی الله والا قیاما پو ویلاړو باندې، وقعودا پو ناستو باندې، وعلى جنوبهم او پو خپل کروټونو باندې، ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او دوی غور و فکر کوي د اسمانونو او د ځمکې په تخلیق کې، د کې فکر هم کوي. دلته یو چند مسائل دي. اول مسئله الله جل شانو فرمایي چې عقل والا خلق څوک دي، دوه اوصاف بیانوي. د عقل والا خلق هغه دي چې څوک په ویلاړو، په ناستو او په کروټ باندې، په طرفونو باندې د الله ذکر کوي، دا عقل والا دی. او دویم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکې په تخلیق کې سوچ کوي. دا دوه اوصاف د چا شو؟ د اهل عقل شو. نو اول مسئله دلته دغه ده چې الله جل شانه یذکرون ذکر کو، چې اهل عقل هغه خلق دی چې دوی ذکر کوي د الله والا په قیام، قعود او جنوب کې. نو دا قیام، قعود او جنوب یعنی ویلاړوالا او نسته او کروٹ دینه مراد چی شی دی؟ دیکھ مفسرین دو اقوال بیان فرمائی. امام قرطبی رحمہ اللہ، امام د تفسیر لوی جید عالم، ډیر بہترین تفسیری لکھا ہے تفسیر قرطبی. امام قرطبی سے فرمائی چې د دینه مراد کثرت ذکر دا، یعنی چونکہ یذکرون الله ام دغه ذکر دا چې عقل والا خلق هغه دی چې په ویلاړم دی الله ذکر کوي، په ناستو هم کوي، خپل روزمره زندگی کې چې په کوم حال کې که څوک ویلاړ ده په ویلاړو ذکر کوي، که اوس موږ ناست یو نو په ناستو دی الله ذکر کوي، الله الله ضربونه لګوي، او که څوک پروت ده په پروتو باندې هم دی الله ذکر کوي. امام قرطبی فرمایي چې دین هم دغه زبانی ذکر مراد ده. بده په دلیل کې د امی عائشہ یو روایت هم بیان فرمایي. امی عائشہ یو حدیث ده، فرمایي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله کل احیانه، چې نبی رسول السلام بو ہر حالت کې ہر وقت دی الله ذکر کولو. امام قرطبی د دې آیت دغه تفسیر کوي په حواله په دلیل د امی عائشہ حدیث سره. دا د تفسیر دغه ده. دویم رای دی ابن مسعود، ابن عباس، دا جمهور صحابه کرام دی، او حضرت علی، دا درې وړه بهترین مضبوط، او بالخصوص ابن عباس خو امیر المؤمنین دا په تفسیر کې. دغه درې صحابه کرام دی آیت مبارکات تفسیر کې فرمایي چې دینه مراد منز ده، دینه زبری ذکر نه ده مراد. خاطی منز ده، منز به څنګه وي؟ نو فرمایي چې دی کې دی انسان مختلف احوال وي، صحت او بیماری هغې طرف ته اشاره ده. دا هغه خلق دی چې دوی د الله د پاره منز کوي، عبادت کوي، قیامن که په قیام باندې قادر وي، په ویلاړوالي صحتمند وي، مونږ صحتمند یو اوس مو په ویلاړو مونځ وکړو، که په ویلاړوالي باندې قادم وي نو په ویلاړو مونځ کوي. وقعودن په قیام نه وي قادر، قدرت نه لري، په ناستو باندې د الله عبادت کوي، مونځ کوي. وعلى جنوبهم په ویلاړم نه ده قادر، په ناستوم نه ده قادر، په اشارې باندې په خپل کروټ دی پروت، په اشارې دی مونځ وکړي. نو حضرت علی، ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهم اجمعین دغه درې صحابه فرمای چې دینه د مونځ ولا حالات مراد دي. بده کې رخصت ده او رخصت عاصم ټولو ته پته ده چې که سړی په منځه حالت کې فرض مونځ وي، په قیام باندې قادر وي قیام دی وکړي، په قعود باندې قادر وي قعود دی وکړي،
او په دوه یو باندې قادر نه وي په پروتیم کوي. دلته د کرسی ولا مساله ده. عذر شته، الله جل شانو عذرونو رخصت ورکړی ده. خو د کرسی مسالې کې زه د مسله بیانول نشه، زه ټول سپینګیري دي مانه خفا نشي والله چې زه دې وجه نه نشم بیان. زه بیان چې دوی چې دا مو بې ادبي کوي، حالانکې ډېره لویه کوتاهي کېږي د کرسی ولا مسالې کې. کرسی ولا مسالې کې لویه کوتاهي کېږي په منځ کې. یو د موږ د سروسي ته چې ته لاړ شو، بیا فرایض بیانو چې په منځ کې نه اوه فرض یو شپږ بهر دي. بیا څه یو چې قیام فرض ده، ویلړواله دا ځان ته بېله فرض ده، او قاعده کېناستن دا فرض ده، او رکوع فرض ده، دا ټول فرایض دي. اوس یو سړی د ګونډو نه بیمار ده، د سجدې ته نشي تللی، سجدې کې دته تکلیف ده، ټیک ده، په کرسي کې دی کینی، نو د په قیام باندې خو قدرت لري که نه. اوس خالي دلته خبره نه کوه، هر چې ته په ګونډو کې مسله وي دا به هغه قیام هم نه کوي وړکې، نو قیام خو ځان ته بېله فرض ده که نه، خو وکړه که نه. چلو ته سجده نشي کول، سجدې ته نشي تلل، ګونډو تکلیف ده، اکثر د مشرانو ته د ګونډو تکلیف وي ګوډو والا، نو قیام خو بېله فرض ده، خو پوره کړه که نه، عام نه کوي. او دا په مونځ کې کوتاهي ده، نو چې مونځ کې فرض پاتې شي خو مونځ خو سره ونه شو که نه. دا مسله ده، دې باندې لږ غور وکړئ. الله دې مو عذر نه وسي، خو بیا هم زندګي د لازمي خبره ده، عذر به په هر چا رسي چې قیام ځان ته بېله فرض ده، سجده ځان ته بېله فرض ده. مونږ که یو کس د سجدې نه معذور شي، هغه قیام هم ورپسې وخوري وړکې، قیام خو وکړه د الله باندې، قیام خو ځان ته بېله فرض ده. یو مسله دغه ده. دویمه مسله، الله جل شانو د اهل عقل اوصاف بیانوي. اهل عقل دو اوصاف دي. اول چې دوی بو ذکر کوي قیام، قعود او پنستی کې. دویم دوی غور او فکر کوي د الله په تخلیق کې، د اسمانونو او د ځمکې. دا د عقل والا خلق دي. د ذکر تعلق ظاهر سره ده، ظاهر سره ده کنه، زبان سره ده. ذکر تعلق د ظاهري جسم سره، بدن سره ده. نو دغه جسم باندې اعتراف وکړه د الله د بندگی. ذکر تعلق ظاهری جسم سره، یا وینا منځ مراد ده یا زبانی ذکر مراد ده. نو د ذکر تعلق د ظاهری بدن سره ده. نو حکم دغه ده چې دلته ته په خپل جسم باندې که مراد منځ شي، لکه ما چې کوم دوه تفسیرونه، که منځ وکړي نو منځ ذریعې سره، که ذکر وینا مراد شي نو ذکر ذریعې سره. د الله بندگی او عبدیت خپل ظاهر بنده جوړ که، عبدیت ته سر کېده و د الله والا، ظاهر نه دا مراد ده. او فکر یو باطینی شی ده. ذکر په زبان سره یا مونږ ظاهر ده کنه، جسم ورکې حرکت کوي، او فکر د دماغو سره تعلق ساتي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، د تعلق د باطن سره ده، د کې څه عمل نه کیږي، بس د سناسیم فکر کوم. نو دینه مراد دغه ده چې په خپل باطن سره هم د الله بندگی او عبدیت ته ځان تسلیم ده. دوړه پکې مراد، دوړه پکې رالو، چونکه ظاهر صرف ظاهر ته مونږ مکلف نه یو چې ظاهر کې مونږ کو نور پزړه کې چې هر څه وي خیر دی، چې پزړه کې دی هر څه وي خیر، دا نه ده مراد، بلکې خپل ظاهر هم د الله عبدیت او بندگی ته مکلف جوړ کا، مونږ کوا او په زبان سره ذکر کوا. دوړه تفسیرونه مراد شي. او خپل باطن دا هم د الله عبدیت او بندگی ته مکلف یې، دا اعتراف وکړه چې خپل باطن هم د الله بندگی ته تابع جوړ کا، چې ظاهر او باطن دې دوړه جوړ شي. بلا مسئله دلته کې الله پاک فرمای فی خلق السماوات والارض، یعنی فکر کوي خو د الله په تخلیق کې کوي، د الله په ذات کې مه کوي. که د الله په ذات کې فکر کوي گمراه بشئ. د الله په ذات کې به فکر نه کوي، بلکې د الله په تخلیق کې به فکر کوي. دا مسئله دی وخت کې ډیره خطرناکه روانه ده. دا الحاد مرض نه ده، دا ډیر زیات شو. الحاد العیاذ بالله، د الله وجود انکار. ما بارها ویلی دی ګوره، او دا د مونږ د ایجوکیشن ذریعې سره د مونږ په نوجوان طبقه کې ډیر تیزی سره نوځي لګیا ده. ګورئ زه دا ما مقصد دا نه وي کنه چې زه اداره ټارګټ کم، ما مقصد دا وي چې خلکو ته د مرض تشخیص وشي. دغه د مونږ په کوهاټ یونیورسيټي کې ملحدین ټیچران اوس هم موجود دي. ملحد چې د الله د وجود منکر وي، ملحد دې ته ویل شي، د خپل نظر او فکر کوشش دا کوي چې زه په وړکو باندې دا مسلط کوم. دا اوس هم موجود دي، او دا انتهایی خطرناک سوچ او فکر ده. نو دغه فتنې او دا نن نه دي، دا د کله نه دا چلیږي. امام ابو حنیفه صاحب د ملحدینو سره مناظرې کړې دي.
د خطرناک انتهایی خطرناک، او دا نظریه مغرب ډیره زیاته دی وخت کې پیلاو کیږي ځکه هغوی خپل د مذهبي تعلیم نه د مذهبي د عقیدې نه اوختي دي. د دې فتنې مقابله دی وخت کې علماء حق په علم الکلام سره کوي. علم الکلام هغه فن ته ویل شي چې هغې علم نه د الله وجود نه بحث کیږي، په هغې علم کې به دا خطرناک شی هم ده. علامه اقبال صاحب خپل خطباتو کې فرمایي دا فلسفه او علم الکلام تقریبا یو دي. فلسفه امام د علامه اقبال صاحب خلوی فلسفر و کنه فلسفی و. ده فرمایي علامه اقبال د اکبر علماء دیوبند شاگرد و، خای د خطباتو کې بیا کتابونه وګورئ. دا د امام المحدثین چلتا پرتا کتب خانه انور شاه کشمیری دغه شاگرد و. علامه اقبال صاحب فرمایي چې زه د الله په ذات کې فلسفه کې مې سوچ کولو، اما دماغ په یو پوینټ باندې ودرېدو چې زه دې ته مجبور شم چې د الله ذات انکار وکړم، العیاذ بالله. علامه اقبال صاحب فرمایي چې زه په دې نقطې ودرېدم چې ما د الله ذات انکار کړی وه، زه خښ شوم، لاړم برطانیې ته چې د چا نه ما فلسفه ویلې، هغه ته ما وایي چې تا نه خو ما فلسفه ویلې، زه خو په دې مسالې کې خښ یم. خطباتو کې لیکلي دي، ښه بدړک خبرې دې نه کوم. علامه اقبال خطبات راولي کې د واقعه لیکلې ده. دی فرمایي چې زه لاړم برطانیې ته، خپل استاذ چې چا نه ما فلسفه ویلې وه، هغه راته وایي چې په دې خو ما دماغ هم نه خلاصېږي، چونکې هغه اهل کتاب دي که نه، الله ذات خو مني که نه. یهود و نصارا الله ذات منکر نه دي چې کوم مذهبي څه نه سرنګ پکې شته. اوس په دوی کې د الحاد فتنه هم زیاتېږي. نو علامه اقبال صاحب فرمایي چې ما ته خپل استاذ ویلو چې په دې خو دې زم نه پوهېږم. نو ما ته استاذ ویلو چې د ما استاذ په جرمني کې د هلته لاړ شه. زه د خپل استاذ ته جرمني ته لاړم، هغه هم راته ووایي چې زه نه پوهېږم. فرمایي چې زه واپس رالم، بس انتهایي پریشاني کې وم. نو خپل چې دی کوم ځای کې وایي چې فرمایي چې هلته کې وم چې هغه ټایم خو مشترک و که نه، د پاکستان او هند بر صغیر یو. فرمایي چې یو ځای کې ما ته د جلسې دعوت میلاو شو، هغه اشتهارات مې چې وکتو نو په جلسې کې شاه انور شاه کشمیری، دا د علماء دیوبند سرخیل ده، شاه انور شاه کشمیری د مغربیان دا تسلیموي چې یې چلتا پرتا کتبخانه انګریز تسلیم کړه چې دا سړی انسان نه ده، دته الله پاک داسې حافظه ور کړې وه. شاه انور شاه کشمیری یو عجیب نامه لري، محدث د زمانې و، خپل عظیم محدث و. فرمایي چې کومې جلسې کې زه مهمان خصوصي وم، هغې کې شاه انور شاه کشمیری م و. نو ما د شاه انور شاه کشمیری باره کې اورېدلي چې دا فلسفې کې ډېر ماهر ده. علامه اقبال صاحب فرمایي چې کله موږ د میلمنو په کرسیانو کېناستو نو دی ما سره جوخ ناست و، نو ما ورته داسې غېږ ته خوله نږدې کړه چې جي زه دې مسلې کې ښه یم. فرمایي چې په یو چند سکنډو کې هغه مسله راته حل کړه. علامه اقبال صاحب فرمایي علم الکلام دومره لوی قیمتي علم ده، او دا ډېر خطرناک هم ده. د الله ذات نه بحث کیږي په دې کې، ډېر خطرناک. دا اوس د عام نن سبا د عام ملایانو په پوهېږي نه، ما غیر د یو مولانا تپوس کوم علم الکلام یې چې تقاسم دی راته وایي چې ما ته پته نشته، سبقونه خو دوی نه، بس مدرسو کې یو ګاپ جوړ ده، اکثر خبره نه کوم که نه یونی. ما علم الکلام چاته وي چې ما ته پته نشته، ما ته د علم الکلام تعریف نه ده معلوم. علم الکلام هغه علم ته ویلی شي چې هغې کې د الله ذات نه بحث کیږي. بهرحال نو دلته الله جل شانه د اهل عقل اولو العقل ولا اوصاف دا فرمایي چې دوی به فکر د الله په ذات کې نه کوي، بلکې د الله په تخلیق کې چې ځمکې او اسمانونه ونه مراد دي هغې کې به فکر کوي. بل دا فکر یی چاته ويتفکرون. امام قرطبي صاحب دلته ډېر خوب بحث کړی ده، د تفسیر امام ده. امام قرطبي صاحب فرمایي التردد فی القلب، فکر ویل شي تردد فی القلب ته چې قلب د زړه تواویره ته وي، خپل سوچ تواویره ته وي د الله په کائناتو کې، د الله په مخلوقاتو کې، دې ته ویل شي فکر. بدینه بعد الله جل شانو د دغه خلکو د اهل عقل چې کوم دوی دعاګانې غواړي، الله پاک د هغې بیان فرمایي. ان فی خلق السماوات والارض، بشکا په پیدا کونو د اسمانونو او ځمکې کې، واختلاف اللیل والنهار، او په بدلونو را بدلونو د شپې او ورځې کې، لآیات البته نشانۍ دي، لأولی الالباب د عقل والو د پاره، الذین دا عقل ولا سوق دي، الذین دا اغا خلق دي، یذکرون الله چې دوی ذکر کوي د الله والا، قیاما ویلاړوي په حالت کې، وقعودا او په نستی حالت کې، وعلى جنوبهم او په کروټونو خپلو باندې،
قیام قعود او علی جنوبهم درې وړه حال دي د یذکرون ذوالحال لپاره. یذکرون کې هم ضمیر د هغې دپاره دا حالت ده، حال ده. ویتفکرون او فکر کوي دا خلق فی خلق السماوات والارض پیدا کونو د اسمانونو او ځمکې کې. دلته امام قرطبي روایت نقل کړی ده د حسن بصري صاحب رحمه الله په واسطې سره. امام قرطبي فرمایي چې یو ساعت فکر د الله په تخلیق کې کون د یو کال نه زیات عبادت اجر لري. الله ګورې په د خبرې باندې لږ ځان پوه کېدی کې یو مسله دې ته بیانوم. امام قرطبي روایت نقل کوي د حسن بصري صاحب. حسن بصري تابعي ده، د صحابه کرامو زمانې سړی ده، صحابي نه ده، صحابه کرامو زمانې تابعي ده، صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي. د هغه په حوالې سره یو روایت نقل کوي چې یو ساعت د الله په تخلیق کې، الله په مخلوقاتو کې فکر کون یو کال ثواب نه زیات، یو کال ثواب لري، یو کال. او حسن بصری یو بل روایت نقل کړي چې یو ساعت د الله په تخلیق کې سوچ کون دی پورا شپې قیام اللیل نه زیات اجر لري. د دوه روایت دي. اوس تاسو هم چې تاوریدلی د ځنه ملګري ګورئ، دا زه چې کله یو مسله بیانوم کنه بیا لازمي خبره چې غلطي چې دی خو هغې نشاندهي خو به کوي کنه، که نشاندهي نه کوي خو بیا خو به همداسې سره روانو د دین نه به ټوکې جوړې شي. ځنه ملګري د تبلیغ والا ملګري وایي چې یو فکر د الله په دین کې کون دا یو کال روایت، یو کال ثواب نه زیات، عبادت نه زیات ثواب لري. نو دلته خو په روایت کې نه د حسن بصري په روایت کې شته، نه د امام قرطبي په روایت کې شته چې الله دین کې فکر کون. الله دین ولا فکر نه ده. حدیثو کې دې مسئلې ضبطې باندې ځان پوه کړي. قرآن و حدیث مفهوم او معنی کې توسیع شته. حکم یو مسئلې متعلق وي خو هغه شامل ټول امت ته وي. لکه دلته خطاب پیغمبر ته شروع ده خو مراد وینه ټول امت ته. د قرآن د یو پخا ضبطه د تفسیر سره متعلق د دې باندې ځان پوهیږي. د قرآن او حدیث په مفهوم او په معنی کې، په تفسیر او تشریح کې عموم وي خو په لفظ کې عموم نه وي، لفظ نشي بدلول. دلته د امام قرطبي روایت څه ده چې یو ساعت د الله په مخلوقاتو کې فکر کون د یو کال عبادت نه زیات ثواب لري. او زه دلته کې وایم چې یو ساعت د الله د دین فکر کون، الفاظو کې تبدیلی راغله کنه، څومره تبدیلی راغله. دا خیانت ده، دا خیانت ده. او دې باندې ځان پوهیږي. د قرآن او حدیث سند متعلق امام ترمذی د صحاح سته عظیم امام د دې حدیثو، امام ترمذی دومره کلاو لاړ د په هر روایت باندې چې کوم روایت کې یو پر راویانو کې دا روایت باندې کې ما تاسو ته بحث کړو. یو حدیث دا، یو سند د حدیث ته. حدیث ویل شي د پیغمبر الفاظو ته یا د پیغمبر فعل ته، عمل ته. او یو سند د حدیث ته. سند د حدیث دی ته یی لکه ما تاسو ته بار بار ذکر کړم. ما بخاری ویلی دا، ما د امام الاولیاء حضرت مولانا شیخ عبدالمنان صاحب دامت برکاتهم اوسم حیات د ژوندی د 96 سالو بری ده. ما بخاری دی هغه نه ویلی ده. نو د ما د بخاری د پاره سند دی شو. د بخاری ویلی ده د غرغشتو مولانا نصیر الدین غرغشتوی، غرغشتو په د اٹک کې یو ځای ده، د اٹک علاقه ده. مولانا نصیر الدین غرغشتوی بخاری شریف ویلی ده د میاوالی مولانا قمر الدین صاحب ده. مولانا قمر الدین بخاری شریف ویلی ده د شاه عبدالعزیز محدث دهلوی نه، شاه عبدالعزیز شاه عبدالغنی نه، شاه د دې ویلي د شاه عبدالغنی نه، شاه عبدالغنی شاه عبدالعزیز نه، شاه عبدالعزیز د شاه ولی الله نه، شاه ولی الله ابو طاهر مدنی نه. دغه رنګ د سلسله نبی رسول الله ته رسیدلې ده. د ما زه چې اوس دلته ناست ما او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مابین کې صرف 25 وستې دي. ما حدیث د نبی رسول الله نه په 25 وستو سره ویلي. ما خپل ځان خبره کوم. نو د ما او د نبی رسول الله په مابین کې چې کوم 25 کسان دي دته ویل شي سند، دته ویل شي سند ویل شي. په سند کې محدثینو دیته نه دي کتلی چې زه د باندې رد کوم په دا به د غیبت وي. دا غیبت نه ده. امام ترمذی چې په کوم محدث کې کوم کمی واغې کل کر بیان کړی چې دا غل وو، د حدیث نه دی قبول، د غیبتونه کولو، د حدیث به نه خلی، د به بدنظري کوله، د ولا حدیث نه دی قبول. نو په سند معاملې کې دیته نشي کتل چې زه لوی ملایم کما حدیث غلط بیان کو، خیر د ما باندې لک چې شمپوشیو کنه که زه لوی ملایم په ما برت کیږي. کفلانه د ما شیخ ویل نه ده چې حدیث کې یا په سند کې معمولی خیانت وي نه وشي په هغه باندې برت کیږي، هغه به لحاظ نشي ساتل. نو د سند په معاملې کې د چا رعایت هم نشي ساتل. کچام غلطي کړي خدای وکړه چې دا مولا ده، دا تبلیغي ده چې غلطي کوي هغه ځکه به پکړ کیږي. ځنه وخت کې انسان مجبور ده. زه ګوره چې زه پوهېږم چې یو سړي دلته
هغه اوس غوندي پنجاب ولا یو کس راغلو صریح د حدیثو په الفاظو کې ظالم بچی غلطي وکړه یو حدیث بیانولو کنه هغه د چندي ولا پنجاب ولا جنوبي پنجاب نه راغلو حدیث بیانولو صریح ما فورا وی ته ویلو مایک مخلوق ما ته حدیث غلطی ترجمه ته راشه ویل ما ګناګار به زنه مرګ ویل چې مولوی صاحب غلطی دی وکړه ورکه چې کوم ځکه غلطی وی فورا بونی سي قرآن و حدیث سند او په الفاظو کې رعایت دی اچم امام نشته ده که زه غلطي کوم امام هم رعایت نه چې ما کې څو غلطي ونی فورا ورته چې د حدیث یا د حدیث الفاظ غلطي یا سند غلطي نو به دې کې ځنه ملګری وی چې را لګ مقابله کتلې هغه غلط الفاظ بیان کوم څنګه مقابله کتلې نو دا مسأله ده چې امام ترمذی په سند کې چې څوک هم رخصت د محدث لوی عالم وي چې غلطي ونه شوی فورا ویلی چې دنه غلطي شوی ده نو دا غلطي په موقع باندې صحیح کول پکاري الذين يذكرون الله اغه خلق چې دوی ذکر کوي دی الله والا قیاما ویلړوالی په حالت کې وقعودا او د ناستی په حالت کې وعلى جنوبهم او په پروتیو باندې ويتفکرون او دوی فکر کوي غور کوي فی خلق السماوات والارض په پیدائش د اسمانونو او زمکه کې ربنا دلته کې لفظ مقدر ده ويقولون او دا خلق یی څوک د اهل عقل ولا سی ربنا اے رب دی مونږ ما خلقت هذا باطلا نه د پیدا کړه تا دغه بے مقصد د کائنات نظام دی بے مقصد نه د پیدا کړه سبحانك دلته یو لفظ مقدر ده سبحنا سبحانك مونږ پاکی بیانو سبحانك دیتا ولا سبحانك پاکیت فقنا عذاب النار پس بچ کی تمون دی عذاب دی جہنم نا ربنا اے رب دی مون انک ما تدخل النار بشکت چی سوک تچی داخل کی سوک جہنم تا فقد اخزیته پس یقینا رسوا کو تا دلرا وما للظالمین من انصار او نشتا دی ظالمانو خلقو دی پارا سوک مددگار ربنا اے رب دی مون اننا سمعنا بشکا مونگ واوریدو منادیا یو پوکار کونکے ینادی چی پوکاری کولو للایمان دی ایمان دی پارا پوکاری سکولو ان آمنو بربکم چی ایمان راوڑی تاسو پو رب خپل بندی فآمنا بیا مونگ ایمان راوڑو ربنا اے رب دی مونگ فاغفر لنا پس بخششو کی مونگ لرا ذنوبنا دی گناہونو دی مونگ وکفر عنا او لری کی دی مونگ نا سیئاتنا گناہونا دی مونگ دلتا اللہ پاک دو الفاظ استعمال بیان فرمائی یو غفران دا یو تکفیر دا فغفر دینا مراد غفران او کفر دینا مراد تکفیر بعض مفسرین فرمائی چې دوڑا هم معنا دی یو تفسیر دغه دا دویم تفسیر دغه دا چې نا دا تکفیر دی الله ذات سره خاص نه دا بنده هم کول شي چې بس رچا زیاته کړي زې معاف کم او غفران دی الله فعل دا الله سره خاص دا دوڑا معنی کی دل شي خو عام معنا دغه دا چې دوړو کې فرق شته خا اوس د دې فغفر لنا سره ذنوب لفظ رغلا دا او کفر عنا سره سیئات لفظ رغلا ذنوب جمع دا د ذنب گناه ته ویل شي سیئات جمع دا د سیئات دام گناه ته ویل شي خو د ذنوب نه مراد کبیره گناهونه او د سیئات نه مراد صغیره گناهونه دا تفسیر هم ده وتوفنا او مرگ راولی مونگ تا مڑکی مونگ مع الابرار دی نیکو خلق سرا ابرار جمع دی بردا یا دی بردا بر نیک انسان تویل شي ربنا اے رب دی مونگ و آتنا او راکی مونگ تا ما وعدتنا اغشی چی تا وعدا کردی دا مونگ سرا علا رسولکا پوستی دی رسولان اخپلو سرا رسول جمع دی رسول لا ولا تخزنا او رسوا مکی مونگ یوم القیامت پوریز دی قیامت انک لا تخلف المیعاد بشکت خلاف نکوی دی وعدی دلتا اللہ پاک پا دعا کی 15 ځل ربنا راوڑا دا امام قرطبی فرمائی چې څوک په دعا کې دی ربنا کثرت کوي د دعا بو قبلی ادھر دے دغه فرمائی خو امام جعفر صادق صاحب رحمه الله فرمائی دا دی اهل بیتونه د حضرت علی په اولاد کې دا روافض ډیر دی تاسو بچی ته نور دی امام جعفر صادق او امام جعفر صادق دا دی مونږ د خدای دی دوی نه ده
روافض نه ده، د حضرت علی په اولاد کې ده، لوی ولی الله تیر شو. امام جعفر صادق صاحب یو ځل په مجلس کې ویلو چې څوک په دعا کې 15 ځل ربنا وی دعا نه پیلا الله پاک به د دعا قبلوي. چا وینا سوال وکړو چې حضرت حواله ثبوت راکا، نو دوی ته فرمایل چې دا آیت مبارکه راوړه 15 ځل الله پاک ربنا ویلی دی بیا سره دعا قبل کړی ده. نو دغه قرآن کریم د ظاهر نه د دلیل پیش کو چې 15 ځل څوک د دعا نه مخکې ربنا وی الله پاک به دعا قبلي. الله دې موږ ته عمل کولو توفیق. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير.